أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورة انعام پارا نمبر 7 رکو نمبر 5 آیات نمبر 50-51 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د نمخ کې چې نو هغه یو 2-3 ورځې مخکې درس کې تیر شولو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام خاله د مکې چې نو هغه صوفت کسان رالل چې په هغې کې یو ځای نو هغه حارث بن عامر هم ولو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل که تو د الله پاک حق او سچ پیغمبر نو زمونږ دپاره چې نو هغه د ځمکې چې نو مکې دا غرونه دا د سرو زرو کم نو دوی چې کله دغه مطالبات وکړل نو په هغې په جواب کې الله جل جلاله چې نو هغه د آیاتونه راولېږل ته ووایه چې لا اقول لکم عندي خزائن الله. دغه شان معرف القرآن کې چې نو هغې ذکر کړی چې د دوی عام طور د مکې مشرکانو دوی 3 مطالبې چې نو هغه دا ځای په ځای قرآن کې ذکر شوي دي چې کړی ولې یو مطالبه چې نو هغې دا کړې وه چې داسو چې نو هغه د ځمکې چې نو هغه خزانې دا د ستر سره شي یعنې د موږ دپاره د مکې دا غرونه چې نو دا د سرو زرو کا. دویمه مطالبه چې نو هغه دا یې کړې وه چې که ته د الله پاک حق او سچ پیغمبر نو بیا داسې وکړه چې موږ ته دا خبره وښیه چې زموږ دپاره آینده وخت کې چې نو کم کم کارونه زموږ د فایدې دي هغه راته ذکر کړه او کم کم شیزونه چې نو هغه زموږ د نقصان دي د هغه راته ذکر کړه د پاره د دې چې مونږ د فایدې دا شیزونه حاصل کو او د مضرت دا کم شیزونه چې دی د دغې نه ځان وساتو. درېیمه مطالبه چې نو هغه دوی دا کړې وه چې تو ورته ووایه که چېرې درېیمه مطالبه دا کړې وه دا خو تاسو چې نو هغه دا قرآن پاک راوړی تاسو خو زمونږ په شانتې چې نو هغه بني آدم بشر خوراک هم کې اسکاک هم کې بازارون ته هم ځې بې نو ودونه هم کې نو که چېرته دا کلام پرشتې راوړی وی چې د هغه د دې صفاتو نه بالاتر دي نو موږ به دا منلو. نو قرآن کې الله جل جلاله مختلف ځونو کې د دې نو مختلف جوابونه ورکړي ول او دې آیات کې هم د دغه 3 واړو خبرو چې نو هغه جواب ذکر شولو او دغه تفسیر چې نو هغه تفسیر خازن کې هم د دې آیات دقه کړي. نو وړاندې الله پیغمبر ته فرمایل تو ورته وی لا اقول لكم عندي خزائن الله چې تو ورته وای زما سره د الله چې نو هغه خزانې دا ټولې زما سره نه دي د خزانو مالک دا صرف او صرف د الله ذات دی د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا دا نشي کېدی دا نه کېږي. او د دې حکمت یو مونږ مخکې د درس کې ویلو که چېرته داسې وی نو بیا به د قرآن پاک د حقانیت د وجې د دین اسلام د حقانیت د وجې د خلکو ایمان نه و بلکې بیا به د مال د لالچ په وجه باندې. نو الله پیغمبر د هغې جواب ورکړو. بیا حضرات چې نو هغه لیکلي چې دلته د خزائن نه مراد څه دی ځکه چې خزائن دا د خزانه جمع ده او خزانه ویلی کېږي هغه شی چې انسان د هغه د ځان دپاره جمع کړي مال ذخیره. نو اوس دا چې نو د خزانو نه مراد دلته څه دی نو د دې چا مختلف چا یو کړي چا بل کړي خو تفسیر خازن کې نو هغې کې ښه ښکلې بهترین جمله ذکر کړله هغه چې خزانې دنیا کې معرف هم دا ذکر کړی وای چې په دنیا کې چې دا څومره شیزونه دي دا ټول چې نو هغه خزانې دي که د هغه د اوبو خزانه ده که د سرو خزانه ده که د تیلو خزانه ده که د کویلې خزانه ده چې څومره هم چې نو هغه دنیا شیزونه دي د ټولو ته چې نو هغه خزانه ویلی شي. نو د دې مالک صرف یو الله دی د الله نه ما سوا بل څوک نه. ولا اعلم الغیب او تو ورته ووایه چې زه د غیب باندې هم زه عالم پوه نه یم په غیب باندې علم لرونکې دا صرف او صرف د الله رب العزت ذات دی د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک غیب باندې نو غیبدان نشته. خو دې ځکه عام طور باندې اکثر خلکو د نو هغه لکوټې شانتې خطا دي کېږي د هغه په غیب کې علم غیب کې
او اخبار غیب کې په دې کې فرق نشي کولی. یو علم غیب دی، یو اخبار غیب دی. علم غیب دا صرف او صرف د الله خاصه ده، د الله نه ما سوا چې دی نو هغه د بل چا نه د ولی خاصه ده، نه د نبی خاصه ده، نه د شهید خاصه ده، د هیڅ چا چې دی نو هغه دی نه د نشي کېدی، ځکه په پټو رازونو عالم صرف الله دی. دویم چې دی نو اخبار غیب دی. اخبار غیب دی ته ویل کېږي چې پټې خبرې د هغې خبر ورکړی شوی، نو د پټو خبرو چې کم خبر ورکړی شي نو دې ته اخبار غیب ویل کېږي، دې ته قصص ویل کېږي، دې ته واقعات چې دی نو هغه ویل کېږي. قرآن کې ځای په ځای الله چې دی نو هغه ذکر کړی دی، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، دا د غیبو چې دی نو هغه واقعات ول د دې چې دی نو موږ تا ته وحی وکړله. نو اوس د الله پیغمبر چې دا کم د غیب متعلق د قیامت علامات ویلي دي سي نور چې کمی خبرې کړي نو دا اخبار غیب دي، الله ورته ویلي دي، نو د هغې نه وروسته د الله پیغمبر د هغې تکلم کړی دی چې کمې پورې ورته د الله د طرف نه د دغې علم نو راغلی نو د هغه وخته پورې د الله پیغمبر د دغې چې نو هغه ذکر نه دی کړی، نو دا اخبار غیب دی. او اخبار غیب سره سړی چې دی نو عالم الغیب نشي کېدلی. نو کم چې وایي نو دا چې نو هغه ناجایز ده، ځکه چې نو علم غیب دا د الله خاصه. او په هغې باندې تاسو ګورئ احادیث مبارکه تاریخ واقعا چې نو ډېر شی واقع دي. زه باسې چې نو په طور د نمونې سره څو طرف ته چې نو هغه اشاره یو که خیال موږ کړی مشهور او معروف چې دی نو هغه قصه ده، او یا ته قاریان چې دی نو هغه د مکې د مختلف خلک چې نو هغه د عرب غراللو، حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې موږ مسلمانان شو یو، موږ سره تاسو د قاریان د قرآن چې نو هغه پوهه ولېږئ چې هغوی موږ ته دین زده کړي، قرآن راته وښایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د او یو کسانو د قراو دسته چې نو هغه ولېږله. اوس چې کله دغه او یا کسان چې دی نو قراو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ولېږل، قبیلې زکوان او دغه چې نو قبیلې والا غلي، نو دی د لارې کې سزې پورې چې کله ورسېدل خپله علاقې را نږدې شول، د دوی رویې چې دی نو هغه بدله شوله. نو دغه کې یو صحابي چې دی نو هغه په ګوډ خپه باندې چې دی نو هغه معذور و، لږه خپۍ چې نو ګوډه وه، نو د هغه چې د دوی په رویه پوه شو نو تښتېدی نه شو، نو هغه په دې لارې کې یو سیټ ته پټ شولو. نو چې کله پټ شولو بیا د دغې نه وروسته دوی دغه یو کم او یا کسان صحابه کرام چې نو هغه شهیدان کړل. نو که د حضور سره علم غیب وی نو د الله پیغمبر به ولې خپل صحابه چې نو هغه شهادت له ورکول. دویم چې نو هغه کله چې په سن 7 هجري کې چې نو غزوه فتح چې نو خیبر فتح وشوله، نو په هغه وخت کې بیا چې نو هلته یو یهودانه چې نو هغه ښځه وه. اوس دغه یهودی ښځې چې دی نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام له د هغوی په اشتلا باندې چې دی نو دعوت وکړلو. بیا یې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته په دغه دعوت د بېزې په هغې غوښه کې چې دی نو هغه زهر میلاو کړل. حضور علیه الصلاۃ والسلام معجزات کې لیکني دي. نو چې کله د هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه نوړی واخیستله، د الله پیغمبر خوله کې چې نو نوړی ډېره ډېره کېدله، تېرېدی نه. هغه غوښه چې دی نو هغه ورته ګویا شوه چې د الله پیغمبره ما مخوره د دې کې چې نو هغه زهر میلاو شي. نو که د الله د پیغمبر سره علم غیب وی نو ولې بتلو، ولې به خورم. او په دغه وخت کې سره یو صحابي چې دی نو هغه شهید هم شو، نو الله پیغمبر صحابي به شهید کېدو نو ولې به هغه ته چې دا خوره. بیا داسې وګوره ډېر شی واقعات دي. اما عایشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کله تهمت لګېدو چې قرآن کې بیا د هغې دوه رکو د هغې متعلق د هغې د براءت نو هغه ذکر شوی دی، نو چې په عایشه رضی الله تعالی عنها باندې کله دغه تهمت ولګېدلو، نو که د حضور سره علم غیب وی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د عایشه نه بیا تپوسونه ولې کولو، د پلار کره چې دی نو لیږله به یې ولي، ابوبکر صدیق ته به یې ولې وی چې تاسو دې تپوس وکئ، نبی علیه الصلاۃ والسلام به د مختلف صحابو سره مشوره بیا ولې کوله. بیا خو به د الله پیغمبر وی چې بس ما ته غیب خو علم دی، ما ته پته دا خبره د مخکې نه چې نو هغه دروغ دی. نو ځکه الله پیغمبر وی چې دوی کسانه دا مطالبه کوي چې موږ ته د غیب ته د آینده وخت د مستقبل چې څومره مضرات دي دا راته وایي چې ځان دې وساتو، څومره منافع دي هغه راته وایي چې حاصل کو. نو تو ورته وایي لا اعلم الغیبه، ما سره د غیب علم چې نو هغه نشته، غیب علم خاصه د صرف او صرف د الله ده، د الله نه ما سوا نه ده. دریم چې نو هغه دوی وی چې که پرشته نو موږ به دا خبره منلې، تو زموږ په شانتي انسان خوراک کې اسکاک کې چې نو ودونه کې نو چې دا ټول خبرې کې نو دا زموږ د ذهن نه دا خبره بالاتر ده چې موږ ته پیغمبر ومنو. نو هغه جواب الله پیغمبر ورکو، الله ورکو چې تو ورته چې لا اقول لكم اني ملک،
زه فرشته چې دی نو هغه نه یم، زه ستاسو په شانتې بشر یم، زه ستاسو په شانتې انسان یم. ولی مخکې چې نو هغه تیر شول الله وی که چېرته مونږ فرشته را لیږلی للبسنا رجل، نو بیا به هم مونږ هغه د انسان په شکل کې چې نو هغه را لیږله، نو دوی بیا په هغه چې نو هغه اشتباه کې واقع شوي ولو. دویمو د انسان او د فرشتې د یو بل سره د سره چې نو هغه تعلق سمون شته نه، نو بیا به هم د خلکو چې نو اعتراض کوو، نو وایي ورته چې لا اقولو وایي ته چې نو لسره ولا اقولو ان لکم انی ملک، زه تاسو ته دا نه یم چې زه فرشته یم، زه انسان یم. او د انسان پیغمبر کېدل دا چې نو هغه نه مستبعد ده نه چې نو محال ده، ځکه چې زمانه مخکې څومره هم پیغمبران راغلي دي نو ټول انسانان ول د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه ورته وحی شوي ده، هغه وحی متعلق د هغوی چې نو خلکو د خپل د پیغمبر چې نو هغه خبره کړله. اوس دې ځکه چې نو هغه بعضې خلک چې نو هغه خطا کېږي، هغوی دا خبره کوي چې حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه بشر نه دی، نور دی. نو الله پیغمبر چې نو هغه بشر انسان دی، ځکه چې سوره خبرې سوره واقع چې راځي نو دا ټول تقاضې چې نو هغه د انسان سره کوي، او د دغه ټولو متعلق د الله پیغمبر بیمار کېدو به هم یخنی به ولم کېدله، ګرمي به ولم کېدله، خوراک به هم کو، لږه به پې هم راتله، تنده به پې هم راتله. نو دا ټولې خبرې د دې چې نو هغه تقاضا کوي چې د الله پیغمبر چې نو هغه بشر و، نور نه و. اوس د دې چې نو هغه بیا یو حدیث ذکر کوي چې په هغې کې دا خبره ذکر کړې ده چې د الله د پیغمبر به سوری نه و، د الله پیغمبر به چې ګرځېدو نو د الله د پیغمبر به سوری نه و، او چې انسان وي بشر وي نو د خامخا سوری وي، او د الله پیغمبر نور چې دی نو د نور سوری چې دی نو هغه نه. نو دغه حدیث چې کم ذکر کړی دی دا حدیث چې نو هغه موضوعي دی، حدیث د سره دی نه، ځکه د دغه حدیث یو راوي چې دی نو هغه عبدالرحمن بن قیس زعفرانی دی، او عبدالرحمن بن قیس زعفرانی باندې ائمه چې نو جرح و تعدیل د هغوی د ده په باره کې لیکلي هذا کذاب خبیث یضع الحدیث، دا سړی چې نو دروغجن دی، خبیث دی، د ځان نه چې نو هغه احادیث جوړوي، نو د دغه سره اعتبار نشته. تنقید متین سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله چې نو هغه کتاب دی، د هغې کې نو هغه باقاعده احادیث صحیح ذکر کړي، صحیح احادیثو نه دا ثابت ده چې حضور علیه الصلاة والسلام به په لاره تلو د الله پیغمبر سوری چې دی نو هغه به ولو. او بیا په هغې کې ابو داود ترمذي چې د ابو داود او مشکات یو روایت هم نقل کړی دی، هغې کې هم دا راځي چې حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه اوږد حدیث دی، پرې لمونځ کول او بیا هغې چې نو خلاصه او نچوړې مفهوم یې دا دی، نبي علیه الصلاة والسلام مخکې شولو بیا شاته شولو، بیا د هغې نه وروسته صحابه کرام چې نو هغه تپوس وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې په دې کې نو ماته جنت چې نو هغه وښودلی شو، د هغې میوې راښکته شوې، ما چې نو هغې د رااخیستو کوشش کوم چې راوایلم چې تاسو ته وښیم، ما ته وحي وشوله چې د دې چې نو لا وخت نه دی. بیا دغه شانتې چې نو جهنم چې نو هغه وښودلی شو، زه راشته کېدلم، ما چې نو هغه د جهنم د هغې رڼا چې راوچوته شو، لمبه راوچوته شوه، نو په هغې کې ما خپل او ستاسو سوري ولیدل. کله چې رڼا شي نو د خلکو سوری که نه، اوس موږ ناست نو دا سوری دی دلتې، نو ما په هغې کې خپل او ستاسو، نو دغه حدیث نو هم ثابت دی چې وګوره سوری د پیغمبر چې نو هغه ولو. نو بهرحال نو د الله پیغمبر بشر دی، برک چې نو هغه نه دی. البته ان اتبع الا ما یوحى الی، ما ته چې دی نو هغه وحي کېږي، او د وحي د ټولو نه کامله تابعداري چې دی نو هغه زه کوم، ځکه الله دا مقام راکړی، او د دې وجې نه چې دی نو هغه حضرات چې نو هغه لیکلي وایي چې دی نو هغه بس مختصر قصه هم دا ده چې تو د الله نه ما سوا چې دی نو هغه ستا نه بله لویه هستي نشته. یعنی حضور علیه الصلاة والسلام کل کائنات کې د الله نه ما سوا چې نو د الله د پیغمبر لوی چې نو هغه هستی ده، بل څوک چې نو د الله پیغمبر نه افضل نشته. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، نو وایه ته چې آیا برابر دی چې نو هغه ړوند والبصیر او بینا، افلا تتفکرون، آیا تاسو فکر نه کوئ؟ یعنی یو انسان سره د ایمان د دین د دې چې نو رڼا ده، او بل انسان د دې نه محرومه دی، دا دواړه برابر کېدی شي؟ چېرته هم نه. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا، او ويرو په قرآن پاک سره هغه کسان چې د هغوی نو هغه یریږي ان یحشروا، دا چې د دوی حشر وکړی شي، راجمع کړی شي، الی ربهم، خپل رب طرف ته، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، چې د دوی دپاره د الله نه ما سوا نه څوک چې نو هغه دوست دی او نه څوک چې نو شفاعت کوونکی، لعلهم یتقون، دپاره د دې چې دوی تقوا اختیار کړي. اوس دې باندې الله پاک وایي چې وانذر به الذین یخافون، ویرو هغه کسان چې کم یریږي،
نو دنیا کې درې قسمه خلک دي. یو هغه دی چې د هغوی په قیامت باندې 100% یقین دی. الله دې موږ هم په دغه کې کړي. نو یو چې نو هغه کامل مسلمانان دي، دوی د قیامت چې نو هغه یقین ساتي. دویم هغه خلک دي چې د دوی د قیامت چې نو هغه کې تردد دی. کله بعضو خبرونه چې نو هغه ته یقین په جوړ شي، کله بعضې خبر په وجه باندې چې نو هغه د قیامت نه یقین اوچت شي. دریم قسم هغه خلک دی چې د هغه د قیامت بالکل منکر دي، چې هغوی د سره د دا تسلیمۍ نه د هغوی بس د دنیا دا ژوند دی، د دې نه وروسته بیا نو هغه نور څه شتی نه ژوند. اوس دا درې قسمه خلک دي. نو په دې دریو دپاره دریوان دپاره الله رب العزت پیغمبر الله پاک چې نو هغه یرونکی رالیږلی. خو په دې کې الله پاک وایي انذر به الذین یخافون، هغه کسان ویروه چې کم چې نو هغه د قیامت نه یریږي، نو دغه ویروه. اوس د دې چې نو هغه تخصیص ولې کړی، نو حضرت لیکلي وي د دې تخصیص د دې وجې نه کړی دی چې دوی یریږي، دوی د قیامت چې نو هغه حق کېدل دا معلوم دي. نو دوی باندې چې چاته یو خبره معلومي او تو هغه انسان ته د هغې متعلق د هغې د نفي او د ضرر چې نو هغه خبره کوي، نو په هغه باندې ښکلي اثر کوي. نو ځکه الله پاک وایي انذر به الذین یخافون ان یحشرون. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. قول اوایا ورتلا اقولو نوی مزو لکم تاسو تا اندی چی زما سر خزائن الله خزانی دی دا اللہ تعالی ولا اعلم الغیب او نزو پوهیگم پا غیب باندی ولا اقول لکم او نزو وایم تاسو تا انی ملکن چی زو پرشتیم ان اتبعو زو پتابداری نکم الا ما یوها مگر داغا چی وحی کولیشی الی ماتا. قول اوایا ورته پیغمبر هل یستوی العام آیا برابر دیڑون والبصیر او بینا لیدن کے افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نکوئی. وانذر به الذین او ویرو پا دی قرآن سر آغی کسان یخافون چی ویری گی آغوی ایو شرا دا دین چی دا جمع بکڑیشی دوی الى ربهم اخپل رب تربتا لیس لهم چی نبوی دا دوی دا پارا من دونه سعد اللہ نما سوا ولیون سوک دوست ولا شفیع او نسپارس کون کے لعلهم یتقون دا پارا دا دی چی دوی تقوی اختیار کی.